هغه کسان چې کوم صاحب نصاب وي، مالدار خلک وي او دوی باندې قرباني واجب وي، نو دوی ته پکار ده چې داسې څاروی د الله تعالی په حضور کې قربان کړي چې هغه څاروی غټ هم وي، مزه وي او د ده غوښه خوږه هم وي، او که چېرته داسې څاروی ملاو شي چې هغه خصي وي، نو دا خو ډېره غټه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې څاروي د قرباني کولو ترغیب ورکړی ده چې داسې څاروی قرباني کوئ چې هغه تاسې ته خوښ وي، هغه د تاسې خوښ وي، غټ څاروی وي، د هغه غوښه هم خوږه وي، نو داسې څاروی تاسې قرباني کوئ. دې ثبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو روایت ده. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا فرمایي وایي نبی علیه الصلاه والسلام به چې کله د قرباني اراده کوله ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین املحین اقرنین موجوعین. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د قرباني کولو اراده کوله بیا به ده دوه داسې څاروي قرباني کول د الله تعالی په حضور کې چې هغه به د دوو شپرو ول غټ به و، تازه به و، او داسې د سپینو او د تورو ویښتو ول به و، خسي به و، یعنې داسې څاروي نبي علیه الصلاه والسلام قرباني کول. د دغه حدیث نه دوه خبرې معلومېږي. اوله خبره خو دا ده چې تاسې کله قرباني کوئ نو قرباني لپاره تاسې د داسې څاروي انتخاب کوئ چې هغه مزه وي، تازه وي، غټ وي او د هغه غوښه خوږه هم وي او داسې هغه خسي هم وي. او دومره خبره دا ثابت کېږي چې کوم څاروی خسي وي، ټاکلی وي، د هغه قرباني دا هم جایزه ده. دې حدیث نه دا دوه خبرې ثابتېږي. او داسې حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا فرمایي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستشرف العین والاذن. وایي نبي علیه الصلاه والسلام مونږ ته حکم راکړ چې کله هم تاسې قرباني کوئ بیا تاسې د هغه څاروي غوږ او سترګې دا په صحیح طریقه سره ګورئ، داسې نه چې په هغه کې یو نقص وي، یو عیب وي. بیا مخته نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي والا نضحی بمقابله ولا مدابره ولا شرقا ولا غربا. او تاسې داسې څاروي مه قربانوئ چې هغه غوږ د مخ نه یا د شاخوا نه کټ شوی وي، بلکل ځینې کټ شوی وي، ټوکرې شوی ځان ته جدا وي. ولا شرقا او داسې څاروی هم مه قربانوئ چې د هغه غوږ څیره دی په منځ باندې، او داسې څاروی هم مه قربانوئ چې هغه غوږ کې غار وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره په تاکید سره بیانوي دا خبره، وایي تاسې قرباني کوئ، د دې ډېر زیات فضیلتونه دي. په یوه معمولي کوتاهي باندې، معمولي غفلت باندې د خپل ثواب د په اوبو باندې مه وړئ. د خپل ثواب مکمل ګټلو لپاره تاسې هوښیار اوسئ، د ده غوږونه ګورئ چې پرې نه وي، کټ شوي نه وي، او داسې غار نه وي پکې نور چې کوم عیوب دي چې هغه به عیوب په وجه باندې قرباني نه کېږي، هغه هم ګورئ. نو د ده نه دا خبره معلومه شوه چې کله هم تاسې قرباني کوئ، قرباني کې د داسې عیوبو ډېر زیات خیال ساتئ. او بیا یو حدیث کې نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي وایي تاسې ښه غټه څاروی قرباني کوئ ځکه چې دا د پل صراط د تاسې سوارلی ده، په دې باندې به تاسې بیا مخته ځئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې څاروي د ذبح کولو ترغیب راکړی چې هغه ښه غټ وي او د هغه غوښه خوږه وي او خسي وي. نو الله تعالی دې موږ تاسې ته په شوق سره او په ذوق سره د قرباني کولو توفیق را نصیب